ټول خپل ملکن ډیویژن ته څومره چې زما ورکران دي څومره زما خبرې اوري ځکه چې د حیثیت صدر په حیثیت باندې زه د خپل ورکر ته نن یو میسج کوم خپل ایم پیګان صاحبانو ته خپل چې څومره زما د پارټۍ د ضلعې عهدهداران دي هغو ته چې تاسو په خپلو کې یو بل سره اتفاق کوئ او خاص کر ایم این اګانو ایم پیګانو ته مې ریکویسټ کوم ایم این اګانو ته کوم ایم پیګانو ته مې چې دا ورکر زموږ سرمایه ده دا د پارټۍ سرمایه ده خاص کر یوت والا نوجوانان زموږ دپاره ډېره قرباني کړې ده او کم سینیر خلک چې کوم دي د پارټۍ هغو ډېره زیاته سختې تېرې کړي دي ردې بدې ویلې دي زموږ دپاره قابل قدر عزتناک دي که د هغو څه شکوه ګیلې بلکل هغو لپاره موږ 24 ګنټې زموږ دروازې کولو دي او خاص کر زه خپل ورکر ته هم دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو د خپل مشرانو عزت کوئ د خپل مشرانو ادب کوئ د هغې وجه دا ده چې په کوم قوم کې ادب نه وي هغه الله پاک همیشه دپاره تباه کړي په کوم قوم کې چې ادب وي هغه الله پاک اوچت کړي دي خاص کر خپل یوت کسانو ته نوجوانانو ته خپل ورکرانو ته دا ریکویسټ کوم چې زما کشران یې او د مشر د همیشه دپاره د هغه چې خپل کشرانو ته به ښوونه ښایي طریقه به ورته ښایي تاسو د خپل مشرانو ادب کوئ په سوشل میډیا ورپسې خبرې مه کوئ چې څه مې ګیلې دي څه شکوې دي تاسو سره کښېنئ که پرس که ستاسو سره نه کېږي ستاسو هغه ته رسېدل نه کېږي نو زه تاسو ته دا بل یو ریکویسټ کوم چې تاسو خپل د خپلې حلقې ایم پی ای خپله علاقه خپله ضلع تاسو یو لیټر ماته د ډیډک افیس په تور باندې رالیږئ او سیدي شریف ډیډک افیس پې لیکئ ضلع سوات مینګورا ضلع سوات پی کې 5 انشاءالله تعالی تا ته به د هغو ریسپانس جواب زه در کوم کنسرن ایم پی ای چې کوم دی هغه سره به زه رابطه کوم یا مشر ستاسو د پارټۍ چې کوم عهدهدار یا جي ایس یا صدر ستاسو عزت احترام نه کوي هغه سره به کوم خپل خصوصا څومره تنظیمونه چې موږ په ضلعو کې جوړ کړي دي هغو ته هم دا ریکویسټ کوم چې د خپلو ایم این اګانو ایم پی اګانو څومره تحصیلونه چې تاسو جوړوئ د هغو په مشورت باندې جوړوئ تاسو کښېنئ هغه کښېنوئ ګوره یو خبره یاد ساتئ یوازې د الله ذات پوره دی الله کن په یکون دی انسان چې دی کمزوره دی عجزه دی یو بل ته محتاج دی یو بل سره چې موږ جوړیږو نو یو بل سره موږ کومک نه کوو نو موږ چېرته معاشره کې نشو چلېدی او زه بیا هم ریکویسټ کوم چې دروند سړی به همیشه دپاره دروغ کوي سپک به همیشه دپاره سپک کوي خو موږ به دروغ کوو موږ به د خپل مشرانو ادب کوو موږ به د خپل په کشرانو باندې به شفقت کوو دغه کشران زموږ ته ناست دي او د ډیولپمنټ وخت دی څومره مطلب ټنډرې په مرکز حکومتو مخه دنیا ټنډرې وشوې صوبایي حکومتو مو کې دا د ایم این اګانو ایم پی اګانو یوازې حق نه دی دا ستاسو دی دا د دې ورکر دی دا د کونسل د مشرانو دی په کار دی چې تاسو وځئ په خپلو کې بجای د دې چې منخلئ قوم ته کار وکړئ ډیولپمنټ کار وکړئ قوم ته ورسئ په تاڼو کې ظلم کېږي هغه منشن کوي په ډپارټمنټ کې ظلم کېږي هغه منشن کوي موږ ته او یو خبره سوال زه ځان ته هم کوم او جواب هم پخپله ورکوم چې بعضې نیم خبره زما دا خبرې اورئ چېر زموږ څو خبرې نه وي زه درته بیا هم وایم چې ستاسو خبرې هم چا نه اورېدې ډایرکټ ما ته د ثبوت سره ما ته لیټر رالیږئ خپل نمبر یې خپل موبایل نمبر لیکئ خپل دستخط یې ورته کوئ د هغې جواب انشاءالله تعالی تا ته په 2-3 ورځو کې انشاءالله تعالی د ریسپانس په تا ته واپس درځي څومره زما دا خبرې چې اوري چې کوم ځای کې کار خراب کېږي ټیکهدار خراب کار کوي محکمه خراب کار کوي دا د قوم پیسه ده دا د عوامو پیسه ده د زموږ پیسه نه ده زموږ د کور پیسه نه موږ باندې خدای پاک احسان کړی د بیډ عمران خان په باندې احسان کړی او د عوامو باندې احسان کړی نو موږ به د درې وانو خیال ساتو خصوصا خپل عوامو ته وایم چې هر عوام ته کوڅه جوړېږي سړک جوړېږي نالۍ جوړېږي او د هغې مټیریل خرابو په څومره ملکن ډویژن کې پوره کسان ته دا ریکویسټ کوم باقاعده طور کار بندوئ دا داسې مه وایئ چې یاره دا دغه ده د هغې وجه ده چې د هغو سره څوک هم ملګرتیا کوي ولا پي ټي آی نه ځکه نه چې پي ټي آی شفاف عدل او انصاف چغه وباسي د شفاف په کار باندې چغه وباسي نو انشاءالله تعالی موږ به ستاسو سره د خپل قوم سره موږ د بدلون اواز کړی موږ د عدل انصاف اواز کړی زه ته سوال کوم بیا چې ایم این اګان ایم پي اګان ورکر د ضلعي عهدهداران دا د یو بل سره مینه محبت پیدا کوي یو بل سره انډرسټینډینګ کوم خاص کر ایم پي اګانو ته زه دا ریکویسټ کوم چې ډېر حق هم باندې ورکرانو دی چې څومره ښه ورکران دي دوی موږ منډه وړې ده دوی موږ تړله وړې ده دوی په دې غرمو کې راغلي دوی عمران خان له منډه وړې ده د عمران خان د ویژن خلک دی هغو سره خصوصا ایم پي اګانو ته خصوصا وایم چې په دې خپل کشرانو باندې شفقت کوئ د دوی سره مینه محبت کوئ د وړې وړو خبرو باندې خلک خوشحالېږي په تحریک انصاف کې هسې نور څه نشته چې یاره موږ هغو ته پیسې ورکړو دغه عزت دی احترام دی نو په کار دی چې زه خپل مشرانو ته څومره ایم پي اګان دي څومره د ضلعي عهدهداران دي هغو ته چې خپل ورکر راټینګ کړي د خپل ورکر سره عزت کوي او کوم ورکر چې پکې ستاسو بېعزتي کوي هغه ورکر
بالکل هغونه سوچ مکو چې دا هغه تاسو عزت کوئ دا غي وجه دا چې هغه تاسو به عزت کوي نو تاسو نشي کېناسته کم سړي چې وړي وړي مسلې معمولی مسلې هغه د حل کېدوي هغه کېنه هغه سره حل کوي هغه نه حل کوي ان شاء الله تعالی ماته ز بیا واخره کوي چې ماته تاسو لیټر راولېږي ما سره راشي یا د دفتر ته راشي ماته لیټر کې کزه وجود نوم سره وزیر رابطه کوم سره به خبرې کوم دا خبرې به تاسو ته جواب ورکوم تاسو به مورم تاسو چاته چې مسلې دا به مورم جایز خبرې د پارټي خبرې چې څومره پارټي څومره زمونږ ویژن دی زمونږ مطلب اسلام پوینټ اپ باندې خبره ټیکي نو موږ د هر سړي خبر او د هر سړي خبر مونږ او که پرس کې یو داسې سړی چې ذاتی کې نه بغض ساتي د عمران خان ویژن د نقصان نه صحیح مطلب د معنی بیا نه تسلیمي هغه ته نقصان نه صحیح د زلیو د داران نه تسلیمي هغه ته نقصان نه صحیح نو هغه تعلیم حساب کې ندي هغه د پی ټی آی سره هیڅ نشي جوړېدل نو هغه خلک ځ خپل ورکر تمام چې باغی باندې چیک بیلنس ساتي زه خپل ورکر پاتې شم زه خپل د لاندې طبقینه بر را لوشه ماته احساس ته ورکر ماته یې احساس ده ماته د یوت احساس ده نو ان شاء الله تعالی دا چیرته ورنه چې زموږ خپل ورکر ته یې سپکو ګور الله دې چیرته ورس دې نه راولي چې څومره منګان دي دا اوپنډونی څومره منګان دي دا اوپنډونی په کار د چې بار ویلج کونسل کې اول کمیټه جوړ کړو ورکر پکې ولو سپول پکې ولو یوت ولو او هغه ټیم جوړ کړو دا زم ټیم به هغه مونږ ته منشن کوي هغه به چې کوم ضرورت دي د عوامو ضرورت پوره کوي کم بتاڼو کې ظلمونو کېږي مهرباني وکړئ هغه مونږ ته منشن کوي زه خصوصا چې څومره د ملکن ریجن خلک دي چا سره چې ظلم کېږي څوک چې زیاتې کوي کوم محکمه زیاتې کوي کوم عوامو سره زیاتې کېږي ما ته باقاعده طور باندې تاسو لیټر رالیږئ ان شاء الله تعالی به چې منسس صاحب سره هغه ډسکس کوم او دا زما وعده ده دا یقین دی چې ظالمانان خلک به ان شاء الله تعالی دو نمبر خلک په دې معاشره نه کرش کو او ان شاء الله تعالی دا یو خوشاله پاکستان یو خوشاله KPK یو خوشاله ملکن ریجن سوات څومره چې زمونږ ځلې دي ان شاء الله تعالی موږ خپل قوم لا عزت ورکو موږ خپل ورکر لا عزت ورکو نو اتوماتیک موږ ته عزت راځي هغه ورس کوم داسې کینو چې زېما د نور بګی راوسی یقین وکړه چې ځان ته چا سوي چې زېما نو هغه اسم نه او چا چې بل ته عزت پس درګو کتل احترام پس درګو کتل نو خپل عزت نه کیږم او خدای پاکي په برز او چته